چې کوم د عمران ریاض چې کوم یو پکچر دی یو تصویر دی ډېر زیات وایرل شوی دی په سوشل میډیا باندې چې په ګاډي کې دی او د هغې په سترګو باندې پټۍ دي ودرې نو د دې حقیقت ورته ښیم چې عمران خان سره دا قسمه ریویو ولې روانه ده او ولې ورسره کېږي آیا عمران خان ریاض چې دا کوم تصویر وایرل شوی دی آیا په دې کې عمران ریاض چې کوم وهل ټکول شوي دي هغې ته تکلیف رسېدلی دی یا هغه داسې په نور حل کې دی نو مکمل په دې ویډیو کې ورته عمران خان ټول حقیقت د دې ویم او کوشش وکړئ نور ملګرو ته هم ورخوا شیر کړئ چې هغو ته هم د دې اصلیت پته ولګي خبره داسې د حقیقت کې چې عمران ریاض خان چې کوم تاسو ته کوم تصویر په سوشل میډیا باندې راځي ډېر زیات وایرل شوی دی موږ ته تکلیف رسولی دی پښتانه چې څومره روان دي آل اورسیز پاکستاني چې څومره ښي هغو ډېر زیات په غم کې اخته کړي ډېر زیات خلکو ما ولیدل چې ډېر زیات خلکو به ژړلي هم دي او د عمران خان چې کوم فین فالوز دی هغه خو هم ورځ په ورځ سیوا کېږي نو ډېر زیات خلکو تکلیف رسولی دی او په زړه یې ډېر زیات غم دی نو اصل کې خبره دا ده چې عمران ریاض خان چې کوم تصویر دی په سوشل میډیا تاسو ته ښکارېږي د په سترګو له پټۍ لګولې ده او اوږده دی د دې اصل وجه دا ده چې کله د یو ملزم سره چې کله د یو انسان سره زیاتې کېږي که نه نو هغه په داسې طریقې باندې کېږي اول خو دا ویم چې عمران ریاض چې کومه فیشي ده اول د اسلام آباد ته وشوله په یو ورځ کې د عمران خان 4-5 فیشۍ کېږي اول اسلام آباد ته د فیشي وشوله اسلام آباد نه پس بیا اټک ته وشوه د اټک نه بیا راولپنډي ته وشوه راولپنډي نه بیا اټک ته وشوه اټک نه بیا چکوال ته وشوه نو په یو ورځ کې چې دومره فیشۍ کېږي نو د انسان به څه حلي بل دا عمران خان ریاض چې کوم د تاسو ته په نظر باندې کوم تصویر راځي د سترګو پټۍ چې ده نو اصل کې عمران ریاض چې کوم دی دې ته څه فزیکلي لکه موږ چې فزیکلي وایو دې ته تکلیف نه رسېدلی وهل ټکول نه دی شوي خو د هغې نه هم زیات بدتر چې کوم سزا ورکړل کېږي عمران خان ته دا ده چې هغه منټلي خرابوي فزیکلي هغه وهي نه هغه څنګه هغه داسې چې کله په یوز کې هم دا چې کوم انسان سره ته زیاتې کېږي یو ملزم یو قیدي زیاتی کېږي نو هغه هم دغه شان ډسټرب کوي عمران خان چونکې وهلی شوی نه دی ټکولی شوی نه دی خو عمران خان سره چونکې دا زیاتې روان دی چې عمران خان ریاض نو عمران ریاض سره داسې گیم شروع کړی دی چې عمران ریاض له چې کوم خوراک انسان له پکاري هغه قیدي زموږ چې کوم فوج دی هغه نه ورکوي صحیح کوم اوبه چې دي مطلب د انسان چې کومه تنده ده اول په هغې باندې تنده تېروي په هغې باندې ولږه تېروي او د هغې چې کوم د لامبلو د هغې دپاره چې کوم لامبل هغه ورته نه پرووایډ کوي مطلب واشروم ورته نه پرووایډ کوي د صفایي خیال نه او دا هر څه هغې ته نه پرووایډ کوي عمران ریاض خبره کوم هغې ته نه پرووایډ کوي نو سوچ کوه چې هغه عمران ریاض چې هغه په کوم لایف سټایل دی د هغې کومه زندګي ده یو انکر سینیر انکر پرسن چې د هغې سره داسې قسمه رویې کېږي نو الله دې رحم وکړي نو تکلیف خو به خامخا موږ ته په دې وجه رسېږي نو د هغې سره انسان سره څه کېږي چې انسان دې سره فزیکلي چې کوم دی دا ډېر زیات ایمیون سیسټم چې کوم دی انسان دا ډېر زیات ویک شي چې ویک کمزوری شي او بل دا چې ته بار بار فیشي د انسان کې بار بار په یو ورځ کې 3-4 فیرې په ورځ کې ته شهرونه او پیشینې کې نو د انسان هغه شان خوب هم نه پوره چې کله د انسان خوب نه پوره او ته دغه شان انسان یخ ساتي نو بیا خو انسان ته ډېرې زیات مسلې راځي نو اصل سزا هم دغه ده چې انسان بیا د ایمیون سیسټم کمزوري شي ایمیون سیسټم چې کوم دننه او د کینسر خطر ورته هم کینسر ورته هم لګېدی شي ډایبټکس چې کومي او شوګر ورته موږ وایو د هغې بیماریو ته هم لګېدی شي د دې سره سره چې انسان کله وږی شي او خوراک نه ورکوي 3 ورځې خوراک صحیح ورنه کړي نو د هغې نه فصل بیا راوړي خو خوراک له مخې د کې د هر څه راوړي ورکړي وله چې هغه بیا دا کله وخوري نو انسان له بیا خوب ورشي نو بیا کوشش کوي دغلته یو ټیم کې دا کوم فوج چې دی نو دا بیا خوب ته نه پرېږدي نو دا بیا دغه شان یخ ساتي په دې وجه باندې انسان چې کوم دی خپل صلاحیت چې کوم دی دننه منټلي فزیکلي هغه انسان ختم کړي هغه چې انسان ختم کړي نو بیا انسان چې کوم دی هغه شان په هغې کې هغه صلاحیت پاتې نه شي د یاداشت مطلب عمران خان ریاض که بیا ویډیو هم تاسو له راځي نو او بیا هغه انداز کې تاسو له ویډیو مخته جوړ ډک څنګه چې زه ناست یم نو د هغې نه بیا خبر ګیرېږي بل دا دی چې هغې ته به بیا مخې ته ډېر زیات بیمارۍ او مشکلات به ورته منټلي به هغه ټارچر کړی فزیکلي به هغه ټارچر کړی نو د دې د وجې نه چې کوم دی دا ډېر زیات او دا ټول نظر ته د ټول نه غټ ظلم دا دی لکه انسان په دې وخت کې و چې مال مرګ ولې نه راځي
لکه ته انسان یو میاشت په هغې له خوراک مور یخ ساته او هغه دغه شان چې ته به یخې ته اوده کېږي نو دا د انسان دپاره بیا ولته خوراک کړم چې دا وخوره بیا انسان له خوب شي بیا مدې ته چې یخ پاتې کېږه نو د ټول نه چې کومه سختترین سزا ده که نه نو دا سزا خو هم دې ته ویلی شي نو بیا انسان ته ډېر زیاتې مسلې مخې ته راځي. بل دا چې کله انسان دې ته خوب چې کله دې له خوب ورشي او دا ورته وایي مطلب زموږ فوج چې ته به خوب نه کې چې ته خوب نه کې دا به یخ کینی نو یخ چې کینی نو خامخا چې ستر انسان چې کله خوب نه کې انسان به څه شي شي نو په دې وجه باندې انسان ته ډېر زیات بیمارۍ ډېر زیات مشکلات دننه به ته راځي.